سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. واعلموا خبردار شيئا انما غنمتم آغا شئی چی غنیمت کی واغستو تاسو دا کفارونا من شئن سشئی فان للہ پس بے شکا حکم کول پا خمس داغی کے دادی چی فان للہ خمسہو دا اللہ دا پارا دا دی پینزم حصہ دا خمس ثابت تے اللہ لرا وللرسول دا اللہ پیغمبر لرا مولی سیم کمبال چه دا کفارو نبا مسلمانان واغستا آغا دو قسم اوخا یو پس تا جنگنا مسلمانانو با کافرانو سر جنگو که بیا بہترین مال واغست. کم مال چه پس تا جنگ نه حاصل شی اغیت غنیمت وائی. دویم قسم آغا مالو چه کافرانو نبا مسلمانان واغستو پس صلح بانے یا جزیہ بیتی آغستا ٹکس اغیتا مال الفیع وائی. مال الفیع اغا بغیر ٹکسا دا بغیر دا جنگ نا مسلمانانو تحاصلے دا. اس مسئلہ دارا کم چی غنیمتی پا جنگ بانے مسلمانان دا کافرانو نا مال واخ دا مال غنیمت با تقسیمی گی پا پینزو ہی سو سلوری سی با پا مجاہدین تقسیمی گی او تقسیم طریقہ دادا چا سر چی اسوی اغتا با دوئی سی ورکول کی گی یو ددو یو دا اس چا سر بچی اس نو اغتا با یوئی سا ورکول کی دا دا سلور حصے با مجاہدین بانے تقسیمی دے. یو حصہ پاتش دا یوی حصے تقسیم او اختیار رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرو دلتا فأن للہ کے چہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شوئے دا تبرکن دے او دا تقسیم اختیار رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام سرا دغا پینزم حصہ بوا پا دی پینزم حصہ کے بے نبی علیہ السلام خپلوانو تا دا دی مالنا حصہ ورکاولا یتیمانو تا مسکینانو تا مسافرو تا چاہتا بس مصیبت پیخ شو پا مصالح دا مومنانو کے با دا خرچ کے دا پینزم حصہ
امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمائے کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفات شو د نبی علیہ السلام د خپلوانو چې کومه حصه وه په پنځمه حصه د غنیمت کې دا ساقطه شوه او دا د نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې وه اما حصه د یتیمانو د مسکینانو او د مسافرو هغه باقی ده دې ته غنیمت وي اما مال الفی د هغې کې تقسیم نه و ځکه خو بې جنګه حاصله وه د هغې ټول اختیار رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره او هغه به خپله خرچم ترې اخسته د کور او د مسکینانو د یتیمانو د اسیرانو غریبانانو په منځ کې به هم تقسیموله هغې ته مال الفی وایي ښه مال الفی د بدر په غنیمت کې هم غنیمت جنگ نه پس حاصل شکن نو د بدر په غنیمت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کومه پنځمه حصه واغسته پنځمه حصه نو خپلو دو قسمو خپلوانو ته یې ورکړ یو بنو هاشمو ته او دویم بنو عبدالمطلب ته دوی ته په غنیمت کې پنځمه حصه کې حصه ورکړ قریشو دوه ډلې نورې وې یو ته بنو عبد الشمس وې دویم ته بنو نوفل ورته وې دی بنو عبد الشمس او بنو نوفل ته د بدر په غنیمت کې پنځمه حصه ورنکړ ولی ځکه چې کافرانو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 3 کاله مکه مکرمه کې په شعب ابي طالب کې محبس کې اچولی و بندي کړی و چا بندي کړی و دا دوه ډلو یو بنو عبد الشمس او بل بنو نوفل دوه ډلو دې بند کې حصه نه واغستې بنو هاشم او بنو عبد المطلب بلکې د حضور علیہ السلام په خلاصوالي کې منډه موهلې وه نو هغه د بند په وخت کې دا دوه قبیلې د یو بل سره ملګرې وې بنو هاشم او بنو عبد المطلب او دا دوه ډلې خپلو منځونو کې ملګرې وې بنو عبد الشمس او بنو نوفل چونکې هغې خپل منځونو کې ملګرتیا وه او د دوی خپل منځونو کې رسول الله مبارک هغوی ته حصه ورنه کړه بنو عبد الشمس ته او بنو نوفل ته تاسو خو زما په بندیتوب کې د یو بل سره ملګري وای نو ځکه ښه راځه ان کنتم که تاسو آمنتم بالله یقین مو په الله کړی ځکه ایمان بالله مقتضی د عمل بالاحکام دی وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان او یا مو ایمان وی پاغه امداد غیبی امداد باندې معجزې باندې چې موږ نازل کړه په خپل بنده پاغه ورځ باندې چې کوم ورځ د فیصلې و په مابین د کافر او د مؤمن یوم التقى الجمعان هغه ورځ چې ملاقات وکړه مخامخ شو دوه ډلې یو ډله د کافر و یو د مؤمنانو والله على كل شيء قدير اذا انتم باوکه چوي تاسو بالعدوه الدنيا باغ غاړه د کندې نږدې مدینه منوره ته وهم دا کافران بالعدوه الوثقى قصوى
باغه غاړې د کندې لرې کې و چې کومه مکې مکرمې ته نږدې وه والرکب اسفل منکم او حال دا دی هغه قافله عیر دا ابو سفیان تاسو نه لاندې وه على ساحل البحر ولو تواعدتم اے مومنانو که یو بل سره مواده د جنگ کړی وی لاختلفتم فی المیعاد تاسو به مخالفت کړی وی په وعدې کې لیکن الله تعالی بې وعدې را جمع کړی یو ځای کړی دلته که نه هغوی هم را روانو دي هم ورغلو ولکن لیقضی الله امرا لیکن پوره کوي الله تعالی خپل امر چې غلبه د اسلام د مغلوبیت د کفر دی کان مفعولا هغه کار چې هغه مقرر کړی شوی دی په علم د باری تعالی کې لیهلک من هلک دی د پاره دا نصرت رسول الله مبارک تا ذلت د اعداء لیهلک دی پاره چې هلاک کی من غسو هلاک چې هلاک شوی دی او کافر دی عن بینتن پس دلیل واضح نه ویحیا ژوندې کی مناسو حی چې ژوندې ځان ژوندې کړي په اسلام عن بینتن پس دلیل واضح نه وان الله لسمیع علیم ازیات کا وقت یریکهم الله فی منامک جو خود الله تعالی دوی او خود الله تعالی تا تدویو فی منامک پخ خوب خپل کې قلیلا لګو باب د ارادری مفعول غواړي کنه سو مفعول غواړي نحو میرم ویل کنه فعل متعدی دی ته وی چې مفعول غواړي کنه نو فعل متعدی په اعتبار د تقاضا د مفعول سره درې قسمه ده یو مفعول غواړي ضرب زید عمران دو مفعول غواړي بیا دو قسمه ده یو اختصار په یو مفعول روا ده هغه ته باب د عطا وي دویم دا ده چې اختصار په یو مفعول روا نه ده هغه ته باب د علمه وای افعال قلوب سلورم دا چې درې مفعول غواړي هغه ته باب د ارا وای دلته درې مفعول دي یو کده دویم هم ده دریم قلیلا ده راځه قلیلا لک نبی علیہ السلام ته الله تعالی وښوده چې کافران لږ دي او دوی ډیر دي اشاره د ضعف د کافرانو ته سره د دینه چې ډیرو ولو اراکهم او که ښودلی وی ما تا ته دوی کثیرا ډیر لفشلتم او مؤمنان پې خبر شوي وی تاویل وی صحابو ته لفشلتم ای صحابو تاسو به بیزړه شوي وی ولتنازعتم فی الامر جګړې به مو کولې په جنګ کې په امر د جنګ کې چې ترې په څنګ شو او که ورسره جنګ وکړو ولکن الله سلم لیکن الله سلامت ساتلی له بیزړهتوب نه او د نزاع نه انه علیم بذات الصدور و زیات کا وقت یریکمهم جو خود تاسو ته دا کافران اذ التقیتم پاوه کې چې تاسو مخامخ شوي فی اعینکم بسترګو ستاسو کې قلیلا لګو کافران ورته لګو چې مؤمنان راتیش شي کنه ویقللکم والله تاسو کم کړی فی اعینهم بسترګو د دې چې کافران راتیش شي په ابتدا کې دا دې لپاره چې جنگ شروع شي بیا خو مې درته ویلو کنه بیا په وسط کې دا ابتدا کې بیا په وسط کې یو کار وشي چې جنگ شروع شو بیا مؤمنانو ته الله تعالی کافران څه کړه کم ښکاره کړه او کافرانو ته مؤمنان ډېر ښکاره کړه ځکه جنگ شروع شو کنه چې سم بزدل شو لیقضی الله دې پاره چې وکړي الله تعالی امرنا امر خپل کان مفعولا هغه چې مقرر شوی دی په علم ازلی ده کې الا و الا الله ترجع الامور دی الله تعالی ته واپس کول شي امور ربط باقی قصه د بدر او خبائث د کفارو یا ایو الذین آمنوا خلق چې یقین او تصدیق مکړه اذا لقیتم فئه
کلمو چې مخامخ شوي کوم فوج د دښمن سره فثبتو ثابت اوسېږئ ثابت قدم اوسېږئ چې جنگ ور سره کوئ واذکروا الله یادوئ الله لره کثیرا ډېر په ژبه او په زړه باندې لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو مراد ته ورسېږئ واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا جګړې مه کوئ خپلو کې فتفشلوا بې زړه به شئ بزدله به شئ که نه وتذهب ریحکم لال بشي قوت او شوکت ستاسو واصبروا صبر کوئ ان الله مع الصابرین بشک الله تعالی سره د صابرانو نه دی دیو جن مولوی سیم غربیان شو کنا هغه مسلمانانو کې ډلې جوړې کړې کنا مونږ او تاسو مسلمانانو کې ډلې جوړې کړې او اختلافات پیدا کړه د مسلمانانو چې کم شوکتو کم قوتو او کم روبو نو بس مولوی سیم هغه ختم شکن ځکه کافر را باندې زړور را روان دی لکه تږی اوښ چې په اوبو را رواني پوهېږې اوس هم الحمدلله افغانستان کې اسلامی حکومت ته کامیاب په دې دی چې یو دی که نه تنظیمونه او فرقې پکې ختمې شوې که دوی لږ هم سستي وکړه په افغانستان کې ډلو ته اختیار ورکو بیا حکومت نشي کولی ښه د حکومت واحد لاره دا ده چې دا به ډلې نه جوړئ یوه قمنده به یو حکم به بیا هېڅ خبره نشته دا کمامن چې درته ښکاري دا د دې برکت دی که دا ترېنه لاړه او ډلې او تنظیمونو ته اجازه ورکړه نو بس بیا حکومت نشي کولی بیا به امن ممن نه وي ښه بیا دې ډلو کې دا کاري چې دا ملکونه لاس کې اخلي هره ډله دا د یو ملک سفیران دي بیا هغوی روپۍ ورکوي هغوی لاس کې اخلي هغوی ته وایي چې روپۍ تنخوام درکو خو وطن کې به دا کارونه هم کوئ زموږ د خوښې نو بیا امن کم ځای کې راځي دا چې امن افغانانو ولیده او په تاریخ کې نه ولیدلی دا د وحدت برکت دی دا د تفرقو د ډلو برکت نه دی نو که دوی لږ هم سستي وکړه او ډلې پرېښوې که عقیدوي دی او که عملي دي که یې پرېښوې بیا ترېنه حکومت نشي کولی ښه نو کمال به دا کوي چې ډله به نه پرېږدي فرقواریت به نه پرېږدي افغانستان د مخکې نه احناف دي حکومت هم د احنافو دی اهل سنت والجماعت بس دا دلته کار کوي بل کار نه کوي ښه هره ډله چې راووته بله د مذهب والا دې ولې نه وي شوافع حنابله موالک دلته ناکام هم دي او د افغانانو امن هم خرابوي زمونږ او ستاسو نجات دا په حنفیت کې دی ځکه چې دا ځمکه د حنفیت سره جوړه ده که نه دا ورسره مناسبه ده نو ځکه بلې ډلې ته یې که اجازه ورکړه او سستي وکړه نو قسم دی که تی حکومت وکړي بیا که امن غواړي او حکومت غواړي نو لاره یې دغه ده چې بل څوک به نه پرېږدي اوسېږي دي خو په شکل او په صورت او په عمل د احناف او چې عمل بدلی او دوی ورته هېڅ نه وي نو نقصان به کوي ښه کنې وبهینئ الله تعالی دې دا امن نه خرابوي نو الله فرمایي ګورئ اختلاف مه کوئ بیا به مو قوت ختم شي زما نصرت به درنه ختم شي بیا به در باندې کافر غالب شي صبر کوئ ټکه پوکه خو پکې راځي مسلمانانو منځ کې خو صبر او تحمل دا زبردست شي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم
مکی گئی پشان دخل کو چوتلیو دخپل کوروننا بطورن د جهد د سرکشینا پنعمت د باری تعالی کې وریان ناس د پار د خودنی د خلکو ويصدون عن سبیل الله بندول به خلق د الله د لارنا والله بما يعملون محيط الله تعالی پاک چې دوی عمل کوي احاطه کوونکې دې په اعتبار د علم او د قدرت سره نو جزا به ورکي وایزیات کا وغزین لهم الشیطان چې خیسته کدوی د پاره شیطان اعمالهم عملونه د دی وقال او شیطان وی وا ابو جهل ورزی په لا غالب لكم اليوم من الناس نشته د هیڅ یو غلبه کوونکې تاسو د پاره نن ورځ د خلکونا و انی جار لكم ز ساتون کې استاسو یما فلما ترات الفئتان هر کله چې دواړو ډلو یو بل ولیدو فئتان دا لفظا فاعل له خو معنا مفعول له ها یو بل ولیدو هر یو ډلا لفظا فاعل معنا مفعول نکس على عقبی دا شیطان رستو چې په پوند باندې او تختیدو وقال وی انی بریء منکم تاسو ساتنه نه بیزارم انی ارا ما لا ترون زاغ سوینم چې تاسو نه چې فوج د ملائکو ده انی اخاف الله زډاره کم د الله والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکول والا ده مولوی سیم کله چې قریش روت کنه د مکه مکرمه نه ضمضم ابن عمرو الغفاری دوی د غم خبر وړو د اهل مکه ته چې ستاسو د قافلې د نیولو د پاره رسول الله مبارک راووت کله چې بیا قافله بچ شوه دغه ضمضم ابن عمرو الغفاری دا بیا ورغه ابو جهل ته وی چې قافلې ته نجات ورکړې شو او تر او زمان کم چې خيارو په دوی کې هغه ابو جهل ته وی نزو ابو جهل قاسم ابو جهلون اړ قمقلو هغه وینا ورزو بدر پوری خضو الته بازار ده تجارت بوکو قریش شو دا د بنو کنانه نه ډارېدل مس کې لانجاو نو یو فکر ور سره چې په دې لار کې زمنګ مخه تا بنو کنانه رو نوزي او لار کې چروز دغه ته سوي کمین راتاو ننیسی نو چې د یاره ور سره وه نو بس د دې بنو کنانه یو مشر سراقه ابن مالک ابن دعشم د په شکل شیطان راغی شیطان به منی چرته رامتوب د دنه پاتې نه دی خپل دوستان تباہ برباد کړ دا شیطان د سراقه ابن مالک ابن دعشم په شکل راغی او مولوی سے دا چراغ نو حارث ابن حاشم د لاس نه ونیو او یو تقریر کو قریش ہوتا چوبنو اے قریشو ما خو پیژنې کنه زد بنو کنانه سردار او د ټول قوم په اتفاق راوتله غمونه نه کوي د لارې کمین نه مونږ ډار شي او چې جنگ ته ورسېدو کنه او جنگ مو پیښ شو نو زبه مو فوج راولم بنو کنانه اس درته نشي ویل راځي او دا وګیوال راوالی او د مولوی سیم دا حارث ابن حاشم رانی ولو رازا
بس دوی ډېر خوشحاله شو سراقه را سره دی بنو کنانه خو غټه قبیله وه مولوي صاحب چې بدر ته راورسېده که نه نو حارث ابن هاشم هغه وی هلکه سراقه ورانې هم نه کې ته زما دا لاس پرېږده لاس یې پرېښود د دې سراقه لاس یې ونیوه چې ونه تښتي هغه وی بېغمه شه یاره چې دا فوجونه برابر شو که نه دی شیطان ملایکې ولیدې او نو بس وډار شو چې کار خو خراب دی ملائک راغلو صحیح د ما سره الله تعالی وعده کړې وه چې څه به درته نه وایم انک من المنظرین قیصه را لنډه نه کي ځکه جنګ ته راووتم که نه او بس وروره زور یې وکړ لږ حارث ورته وی چېرته ځې ته وایي ما پرېږده ویله نه چېرته ځې ویله د درېدلو وخت نه دی او لاس یې ترې راټک و او منډه یې کړه او په دریاب ورغی او دریاب کې ځان وغورځاو او لاس یې پورته کړو دعا ګوره شیطان هم مني ښه مني شیطان هم ګوره دعا کوي خو دی مني نه او شیطان یې مني لاس یې پورته کوي ربه غلطي وشوه زه دې قریشو په دې فوج کې راغلم خدای ما سره خو دې وعده کړې وه چې زه به تا ته څه نه ویم تر مرګه پورې او قیامته پورې نو خدای ما معاف کا او مقه زړه وعده باندې به کار سمو کېږي حارث ابن هاشم غاږ وکړه ابوجهله هغه سراقه خو وتښتېد دا څومره دوکمارو ابوجهل اعلان وکړو قریشو مه ډارېږئ سراقه ابن مالک خو وتښتېده ده سره به زه ګورم د دې جنگ نه زمونږ واپس شو که نه قدید مقام کې هلته چې ورسېدو بیا به سراقه ابن مالک سره یو خطرناک جنگ کو او بس اوس راغلی یو او به د سراقه پروا ونه ساتئ د ده نه به د دې دوکې بدل اخلو ښه او په جنگ یې ور واچول الله فرمایي ګوره شیطان دا کار کوي بیا آخره کې وتښتېدو راځه اذ یقول المنافقون په هغه وخت کې چې ووي منافقانو ربط ښکاره دی ښه باقي قصه د بدر د ټولو آیاتونو تعلق د بدر سره بیان د خبائثو د کفارو دی او د منافقینو اس پاو کې یقول المنافقون منافقون چې وي منافقانو د مدینې منورې والذین فی قلوبهم او خلق چې په زړونو کې مرضو د ضعف اعتقاد غر هؤلاء دینهم مغرور کړي دي د مؤمنانو لره دین د دوی وی مؤمنان دومره کمقل دي چې لګوالی ته وګوره بے وسلوالی ته وګوره او ورزی د هغه وسلو والا کفارو سره او د لوی شمار والا کفارو سره جنگ دا وی ګوره دین وی دوکه کړو الله فرمایي ومن یتوکل علی الله چا چې توکل په الله وکړه فإن الله بشکا الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی نو توکل ډېر ښه شی دی ښه ماجر بازار نوم مو اورېدلی پاکستان کې یو ځای و افغانانو کیمپ پکې و ماجر بازار نه چې دی خوا راځي دلته بیا یو بل کیمپ هغې ته ډاک بیسود وی په دې ډاک بیسود کیمپ کې و یو جومات کې دا مخکینی زاړه و قمندانان را جمع او مولیان هم را جمع تقریر یې کوم یو مولا چې دی د پغمان اوس وفات شوی دی الله دې وبخي نو هغه به مني هغه به د تقریر کې ټول کنزل کول وی تقریر ته چې پورته شه که نه دا یو قمندان یادو د ده ښځه داسې او د ده مور داسې او هغوی ته ناستو ګلبدین صاحب ته وی چې راورسېده که نه دا خطرناک سړی و داسې لږ سټاپ یې وکړو چې دا خو به مې اوس مړ کي
وی زه توکل په خدای وی د دم ښځه داسې نو بعضې وخت کې توکل هم کار کوي نازه توکل ښه شی دی ولو ترا او که ته وینې زه پیغمبره اسپاو کې یتوفى الذین په هغه وخت کې چې قبض کی هغه خلک قبض شي روحونه د خلکو کفرو چې کفر یې کړی څوک یې قبض کی الملائکة ملائکې اسرائیل علیہ السلام او د مددګاران یضربون وجوههم په داسې حال کې چې وهي به د دوی مخونه د اور په ګروزونو باندې و ادبارهم د دوی شاګانې ورته وایي به وذوقوا سکئ عذاب الحریق عذاب سوزون کے حریق فعیل بمعنی الفاعل ذالک اللہ فرمائی دا تعذیب دوی بما په سبب داغی قدمت ایدیکم چې مخکلے گلیلا سنستاسو وان اللہ لیس بالظلام للعبید کدأب آل فرعون حال دی پشان دا حال دا قوم دا فرعونو والذین او دا خلقو من قبلهم چې مخکل دوینو تا انبیاء خپلو سرا کفرو بیایات اللہ کفریو کو دا اللہ پایاتونو بانی فاخذهم اللہ بذنوبهم اللہ ونیول پساب دا گناہونو ان اللہ قوی شدید العقاب ذالک دا تعظیم مذکور بان اللہ بیشک اللہ تعالی لم یکن مغیرا ندے بدلون کے نعمتن دا نعمت انعامها چی پرزونو کی دا دے نعمت علا قوم پیو قوم حتی تردے پیو غیرو چی دی بدل کی ما غخکل حالت بیان فسیم چی دا دی پا نفسونو کی دے ما تا گو رہی اللہ تعالی چی چاہتا نعمت ورکی دا نعمت دا ورکڑی پا وقت کی دا منعم علیہ انسان دیر مخلص نہیں مخلصی کنا دعاگانے کئی او جاڑی عبادتون کئی محبت نڈکی نو بس اللہ تعالی خوشحالش چی دیر وخوی چی دارک او دارک او دارک او دمرا مخلص واخلا دا نعمت دا ورکڑی پا وقت کے دکی چی کم محبت تے کم اخلاص تے کم امین دا چی دا دا حالت تے اللہ فرمائی دا انسان چی دق حالت بدل نکی چی کم دا نعمت دا ورکڑی پا وقت کے دے نو زبدرنا ایچ شرط نعمت وانا لگ خو انسان کی مصیبت دا دے کل چی دتا اللہ تعالی نعمت ورکی دا چی کم حالت تے دا نعمت دا ورکڑی پا وقت کے کل چی نعمت ورکی بے دا حالت نہ پاتی کی بیا پکی غرور راش بیا پکی تکبر راش بیا اسمان تا گوری بیا سو گوری نا بیا نوی وی چا پروانه ساتی چی دا مصیبت پا انسان کے نوے اللہ تعالیٰ چی نعمت چاہتا ورکڑی مہربان دے اگر نعمت نہ خلی خدای دا حالت بدل کی کنا بیا دا منس خیالم نساتی دا روجیم دا زکاتم دا ذکرم او دا سی متکبر شی تب نوے چی دے مخ کی غریبو او دے مخ کی سادہ ساڑھو سترگی بدلش او سترگی سری کی نو بس اللہ وی چوس خو تا حلاکی گی نو تا خس پا بللا و روان شوی او دا حلاکی گی ولی تا نعمت پا وجہ نو نعمت تی بیا والی زین کی بخبر رکھے نعمت تی سکی بیا تری نوالی رازا اولیاء و بزرگانو تا اللہ تعالی یو خپل مقامات ورکڑی دی خواہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وی آگا تا یو سڑے راگ شادو ور سراوا سشے شادی پی جنے کا او دا چچا سر شادی دا دے گرزی او گڑی خلکو تا اگا بیا ورطا روپی ورکائی شادی ورطا گڑ اکلا شادیوان ورطاوی چه سیب روپی راک اگا روپی خونشتاوی لینا ما تکلیفو کو نوی سا خود را نکڑکنا نوی سیل دیو که کنا سیل دیو نکو
وی نو راشه چې زم در باندې سیل وکم وی دا امسا خخه کا او دا شادي ورپسې وتړه چې وی تړه که نه په مخې ورته لاس راکش کړ نو ده چې سترګې وغړولې نو یو بادشاهۍ کې و دا شیونه زمونږ او ستاسو ذهن کې ځکه نه غورځېږي چې دې بازار کې ګرځېدلې نه یو که نه اولیاء جدا خبرې دي ښه داسې ځای کې و چې د خلکو بادشاه مړو او د بادشاه انتخاب یې کو جومات کې نو یو سړي سره مارغه و وی دا مارغه به خوشي کو د چا په اوږو چې کېناستې دوه به بادشاه کو چې مارغه یې خوشه کو د ده په اوږو کېناست هلکه ته څوک یې وایي زه مسافر بیا یې دریم کرت وی زه بس چې الله بادشاهي درکړي نو بادشاه شو سم زبردست والکه چې شادي ګړی دومره غریبې او باچا شي بدناسې واسکټ به یې وهه راوهه او زبردست تکبر پکې راغی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورغی چوکیدار ته وی تاسو ورته بادشاه وایې زه ورته شادیوان وایم دته غاږ که چې کار د سره دی هغه ورته وی سمه خوله خوځوه بادشاه ته دې شادیوان وی وی ته خو ورته ووایه که نه چې ورغی صاحب یو ملنګ راغلی او وی دی شادیوان دی ویلې راپرې نه دي زما پلارم بادشاه زما نیکم بادشاه مونږ ټول سلسله بادشاهان یو دا ساده دی چې داسې خبرې کوي خو په یو طریقه دی وردن نشو ورته وی والکه تا چې شادي ما ته ګډه کړه او روپۍ دې رانه غوښتې او ما درته وی څه دې رانه کړه او تا وی سیل دې وکړه نو په مخ مې درته لاس راکش کړه نو دا بادشاهي سیل دی که نه ته ولې وایې چې زه شادیوان یم وی زه خپل کار کوم ما شادي په زندګۍ کې نه دی ګډ کړی او نه زه تا پیژنم ویل رانږدې شه چې رانږدې شه په مخ یې ورته لاس راکش کړه وی سترګې وغړوه چې ویې که ته خپل شادي سره ولاړو ویلې واخله دا د امسا او دا د شادي یاره صاحب وی غلطي وشویل دا خبرې نشته ځه انسان کې غټ مصیبت دا دی چې دته الله تعالی نعمت ورکي دی بیا حالت بدلی هغه حالت نه چې په وخت د ورکړه د چا کی د نعمت کی ها دا مولوی صاحب واحد تصوف دی او واحد سلوک دی چې دا الله تعالی دا سړی د تکبر نه بچ کوي ګوره صوفیه کرام اهل سلوک والا څومره عاجز طبیعت ای دا د دې اولیاء او د بزرګانو د دې سلسلې برکت دی ګوره ها نور علم هم سړي کې تکبر پیدا کوي مال جاه عرشه مونږ ته به استادان وی چې علم وکړو نو بیا لږ غوړ کوي سپورې مه پرېږدئ مونږ یې څنګه غوړ کړو وی د اولیاو د بزرګانو نه ذکر والی د اولیاو بزرګانو نیکانو خلکو سره کینئ نو علم به مو غوړ شي مزه به وکړي بیا چې مسلې کوي خوند به کوي چې خبرې کوي او چې دا پکې نه که نه نو هر وخت به غوسه او خر دجال هم راوستی دی او د سړي زامن نه یی نن به مو د سړي زامن کم دا خو غلطې خبرې دي والکه داسې مه کوه دا غوړ که همدا خبرې وکړه خو ښایسته پاکې خبرې چې د خلکو اصلاح وشي او ته چې جنګونه کوې او کنځلې کوې دا خو صحیح کار نه دی راځه ذالک اللہ فرمائی دا تعظیم مذکور بیان اللہ پر سبب ددی یقینا اللہ لم یکن مغیرا ندے بدلون کے د نعمتن د نعمت انعامها چې پرزوینه کړي دا علی قوم په یو قوم حتی تر دې پورې یغیرو چې دی بدل کی ما غخل حالت بیان فسیم چې د دې په نفسونو دی وان الله سمیع علیم کذا بیان فرعون مولوی صاحب چې الله در باندې احسانو کې علم در او ته چې دې کې برکت پیدا شي عاجزی کوي کما عاجزی مو چې طالبای کې وا په علم کې نورم ډیر کوي جا او مرتبه الله درکړه پولیس شوی حوزه مشر شوی
قاضي شوې رئیس شوې کدا غواړي چې دا شی دی باقی ځان عاجزه کا ځان ښکته کا بیا دې کار سمیږي ها او که ته وایې چې دا رانه لاړ شي بیا کوه ورانه نو بیا به لاړ شي دنو کدأب آل فرعون حال د دې پشان د حال د قوم د فرعون دی والذین من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب بشک بدترین د ګرځیدونکو نه عند الله پانیز د الله باندې الذين كفروا خلق دي چې کفر کړي ګور الله د سونه وی چې ان شر الناس ولی د کافرانو مثال د دواب دی کنه مثال د چا دی د دواب فهم لا یؤمنون الذين الله فرمای کافران هغه خلق دي بنو قریظه عهدت منهم چې وعده دی هغه ول دوینا په احد کې او بیا په خندق کې ثم ينقضون عهدهم او به ماته ول خپل وعده فی کل مره پار کرت وهم لا يتقون دوی ځان نساتی د وادي د ماتولونه فإما تسخفنهم پسر کله چې پیدا کې دوی لرا فی الحرب په جنگ کې فشرد بهما دا سے تس نس کا دا سے ختم کا چې اوره په سبب د دوی باندې من خلفهم اغا چې دا سے تس نس کا چې ویریږي په سبب د دوی باندې منا کافران خلفهم چې رسو د دوی نه دي د کفار او محاربینونا لعلهم يذكرون د پاره چې دا رستنی کافران پند والی او عبرت والی و اما تخافن کت ډاریږي من قوم د قوم نه خیانتن د خیانت فم بسلیهم اور غرزه دوی توعد د دوی علی ثواب برابر ایبانه ان الله لا يحب الخائنین بشک الله تعالی مینن کوي خائنانو سره نو چې دوی وعده ماتای تیم ور سره ماته کا چې ته او دوی په دې وعده کې برابر شي کنه ولا يحسبن الذين ما قبل کې بیان د شکایاتو دلته بیان د تخویف دی ولا يحسبن الذين ګمان دنه کې پخپلو ځانونو باندې خلق کفرو چې کفر کړي دي سبقوا حاربوا فی البدر من القتل چې دوی په بدر کې د قتل نه تختید لیدي څخه ژوندۍ پاتې شو کنه لاړه مکه مکرمه ته انهم بشک دوی لا یعجزون نه عاجز کوي الله لرا د تعذیب خپلنا واعدوا لهم اے مؤمنانو تیارې وکي د دې د جنگ د پاره دی اهل مکه یا مطلق کفارو د پاره مستطاعتم چې کوم ساو طاقت وی من قوت د قوتنا ومن رباط الخيل اغه قوت چې اسباب د جنگ دي ومن رباط الخيل د تړلو دا سنونا ترهبون به عدو الله چې تاسو ډاروي پاغي سره د الله دشمنان د الله وعدوکم خپل دشمن واخرین او نور من دونهم غیر د دغه کافرانو نور کسان لا تعلمونهم چې تاسو په نه پوهیږئ چې هغه منافقان دي یا جنات پیریان دي یهود دي الله يعلمهم الله پوهیږي په عداوت د دوی باندې وما تنفقوا من شيء او هغه چې کوم تاسو خرج کوئ د یو شي نه فی سبیل الله د الله په لاره کې د پاره د ترقی د دین وفا الیکم پورا بدر کړي بدل داغه تاسو ته وانتم لا تظلمون حال دا چې پتا سو به ظلم نشي کوله د ثواب په لګوالی او د عذاب په ډیروالی مستطعتم من قوتن کی دا چې قیامت پورې څومره اسباب د جنگ دي دا ټول په دې کې داخل دي ها اټمبم پکې داخل لې میزایل پکې داخل دي تیاری ټانګونه دا ټول شیونه پکې داخل دي ها دیو جن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے لو بھی بند دی په شریعت کې لعاب قدری رواج مومن د پاره ثواب دی پکې یو لامبوز د کول
دا بیا هم پکاری کی مجاہد تا کله مجاہد کافر پسیزی په لاره کې اوبه راشي یا به څه کوي دویم نښه ویشتل دا دریم چا واده کړی او خپل بیبي سره ګپ لګی نو دا روا دي دا درې لوبې په شریعت کې دا روا دي وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کدا کافران میلان کوي صلح ته فجنح لها تم ورته میلان وکا فجنح لها تم ورته میلان وکا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اس کتوے چھ سلم کو مذکر دے لہا مؤنث دے مطابقت مبابین د ضمیر او د مرجع کی ضروری دے نو څه جواب دے خیسته جواب دا دے ها اعراب القرآن چې وګورئ د محمود صافی دا ځان تواخلی ها اعراب القرآن دی ته جدول وای پنځلس جلد دی د قرآن کریم ترکیبی لیکلی دی پاغی کې وای وی عرب چې دی قد انسوا اسمان کثیرا ډیر اسماء مؤنث کړي دي بارجاع الضمیر مؤنث خو علامات سلور دي کنه تاسو خو پیژن خو کله کله دوی پر رجع د ضمیرم یو کلمه مؤنث کوي لکه ګورا النار وعدها الله النار نو النار کی مولوی صاحب علامه د تانیث نخ کاری دا دی مؤنث کړي د پرجع د ضمیر حتی تدع الحرب اوزارها اس حرب مؤنث ته خو علامه د تانیث پکې نخ کاری دی پرجع د ضمیر باندې مؤنث کړي دا ولما فصلت العیر نو عیر خو مذکر ده لیکن دے مؤنث کړي ده پرجع د ضمیر باندې دا سدا سلم مذکر دے دے مؤنث کړي پرجع د ضمیر خان فجنح لها نو که څوک در باندې د اعتراض کوي دے جواب وتوکل الله توکل کا اعتماد ک په الله مویری گل مکر د دوینا انه هو السمیع العلیم و یرید ک اراده لري ان یخدعوک کدوی اراده لري ان یخدعوک چې فرید ورکړی تا تا پدغه روغه کې فإن حسبک الله بشک کافی دی تعالی الله والذی الله ذات یدک بنصری قوی قوت در کړه تا ته خپل امداد سره فلیګلو د ملائکو په بدر کې وبالمؤمنین په مؤمنانو والف بین قلوبهم محبت یا چولې په مابین د زړونو د مؤمنانو کې لون فقط کته لګې ما فی الارض هغه چې پزمکه کې دي جميعا ټول مالفتا تو محبت وانه شی بین قلوبهم په مابین د زړونو د مؤمنانو کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی د دې په منځ کې محبت چولې انه عزیز حکیم یا ایها النبی رب اذکار ده باقی تخویف دے او بیان د فرائضو یا ایوہ النبی اے پیغمبر حسبک اللہ کافی دے تعالی را اللہ ومن اتباک وغسوک چستا تابداری کڑی من المومنین دا مومنانونا چه دغا وقت کشپک دیر زنانوے دا نارینا او دری پک زنانوے سوشو نہ دیرش عمر فاروق سے مومن شو پورا سلویخ شو پا عمر سے بانی اللہ دا صحابہ و شمارا پا سلویخ تو پورا کر دا آیت ناوے یا ایوہ النبی اے پیغمبرہ حرد المومنین تیز کا و ترغیب ورکا مومنانو تا علی القتال پا جنگ ان یکم منکم قویل تاسونا 20 شل نفر صابرون صابران یغلبو غلبت اکڑی میاتین پا 200 کافرانو بانے انہیں اس دے جنگو کی ہاں اگر کا مومنان کم دی اللہ تعالیٰ بغلبہ ورکائی وَإِن يَكُن مِّنكُمْ او قبیل تاسونا میاتن سل نفر یغلبو الفا من اللذین سل صابرہ دوی دی غالب شی الفا من اللذین پزرو نفرو دا خلقنا چکو فرکڑے بیانناهم پا سبب دا دیش یقیناً دوی
قوم داسې قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي د الله په خبرو ورځئ پې تاسو زمریان یئ او دا ګیدړان دي الان الله فرمایي اوس چې تاسو زیات شوئ خفف الله عنکم اسانتیا وکړه الله تعالی او تیر شو له سختۍ وعلم او پوه شو معلومې که ان فیکم ضعفا چې په تاسو کې کمزوري د بدني نه ایمانی ګوره ها کمزوري کومه کمزوري ده بدنن نه ایمانن فإن یکن اوس کتا کوي منکم لتاسونا مئتن سل نفر په یو سری غزا کې صابرتن صابره یغلبو غالب د شمیاتین په 200 نفر باندې هغه یو په لسو خان او سو شو یو په دوا وإن یکن منکم او کوي لتاسونا الف زر په غزا کې یغلبو الفین دابا غالب کیږي په 2000 باذن الله په اجازت د الله والله الله تعالی مع الصابرین سره د صابرانو نه دی ما کان لنبی بیا چې دوی کله اویا نفر د بدر نه قیدیان راوست قیدیانو سره به څه کوو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ټول قیدیان تړلي وو ها کلک کلک کور مبارک کې ویدو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ زویرګې واورید ځکه ډېر کلکې تړلی رسول الله مبارک صحابي ته وی دا وګوره ولې زویرګې کوي وی قربان دا تړلې سختي وی ځنو دیم آزاد کلګي دا پړې سسکا او دا ټول قیدیان پړی ورته سسکا خدوی سره بسکو نو مشوره را نو عمر فاروق رضی الله تعالی او سعد ابن معاذ قربان دا خو مردار خلق ته جنگ کې مونی ولی دي ټول بمړکو دا ازمکه به اوسګار شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او کبار صحابه کرام دا غوی رای دا و نه قربان موږ ډېر غریب یو کمزور یو دا چې مړکو نو موږ ته به څه فایده وکړي دوی نه به فدیه والو پیسې به ترې والو هغې باندې به د جنگ سامان والو اسباب به والو دویم جنگ ته به ورته ښه تیار یو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فیصله د ابوبکر صدیق رضی الله او د کبارو صحابو خوښه شوه وی صحیح ده الله دا آیاتونه نازل کړه الله فرمایي فیصله خو مو وکړه خو زما خوښه فیصله د عمر فاروق وه رضی الله تعالی عنه راځه ما کان لنبی مناسب ندی لایق ندی پیغمبر لرا ان یکون له اسرا چې وي د پاره بندیان او فدیه د تواخلی حتی تر دې پورې یسخنه فی الارض چې خونریزي وشي په ځمکه کې او خاور سره برابر کوي دا کافران تريدون اراده لري عرض الدنیا د سامان د دنیا ځکه فدیه چې دا داخل د په غنیمت کې والله یرید الاخره الله تعالی اراده لري د آخرت والله عزیز حکیم ولولا